अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुरान पाक की अल्लाह रब्बुल आलमीन दा इल्म तज़किरा कई अड़म्बने इंसान अड़म्बने पैगम्बर अव्वलुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह पाक पैदा को और तमाम इल्मुना वरला अल्लाह वरकड़ल वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम ला तमाम इल्मुना वरकड़ल सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका और बिया अल्लाह पाक दा इल्मुना फरिश्तो लहुम वरकड़ल। हदीस है कि दा इल्म मुकाम मालूमीगी ये दा इल्म ख़ास दे द पैगम्बरानु सरा और पैगम्बरानु न अलावा फरिश्ते दा नूरानी मखलूक दे अगवी लहुम अल्लाह इल्म वरकड़ दे नमुंग तासु द पार पदे की दायो तरगीब मिलावीगी चे अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्म आदम अलैहिस्सलाम लवर को और दागीन रुस्तो फरिश्तो ले अमवर को कतासो मुंगा इल्म हासिल को दा अल्लाह रज़ा खुशनुदी ब मिलौशी दा आदम अलैहिस्सलाम आगा मुकाम कम चे दा इल्म पा वजह बरतल दे आगा मुकाम बम अल्लाह मुंग लरा की ज़िक्र दा इल्म दा पैगम्बरी जौहर दे और दा से फरिश्तो ला अल्लाह वरकड़ दे कमुंग तासु दा आदम अलैहिस्सलाम या दा टोलो पैगम्बरानो दगा इल्मुना खपल जिंदगी के रावस्तल और दा फरिश्तो दा इल्म हासिल को नबिया व अल्लाह पाक आगशान उचत मुकाम मुंग तासु लहुम राकई पमख्दज मकाड़म बने आलिम हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे और बिया दीन रुस्तु फरिश्तो अल्लाह इल्म वरकड़ दे दीन मालूम शुआ
چې د انسانیت شروع دا په علم سره کیږي او که علم دته اخوا کو نو بیا انسانیت باقی نه پاتې کیږي. د ټولو نه اولنې مدرسه او دغه مدرسې استاد دغه مدرسې شاګرد دا کم ځای او څوک لومبنه مدرسه مکه معظمه کې میدان عرفات سره نږدې کم ځای چې د آدم علی السلام بدن مبارک تیار شوی دی هغه طویل شي وادي نعمان په دغه ځای کې الله علم ورکړی دی آدم علی السلام لا دغه لومبه مدرسه ده. اوس د دې مدرسې استاد څوک دی نو الله په خپل علمونه آدم علی السلام له ورکړی دی. د دې مدرسې اولنې استاد الله په خپل دی او د دې مدرسې طالب العلم اولنې هغه آدم علی السلام په خپل دی. استاد او شاګرد یو بل سره خبرې کوي الله علم ورک آدم علی السلام قبول کو وغشت اوس دی دا غدرې واړه دا قابل قبول دی او دا مدح لایق دی. دا ټولو نه اول د دې مدرسې استاد الله دی نو الله خو د مدح او د تعریف یقینا چې لایق دی. دویم د دې مدرسې شاګرد لومبني آدم علی السلام دی نو آدم علی السلام خو پیغمبر دی او د علم په وجه الله نورم اوچت مقام ورکو ناغم د تعریف لایق دی. او دا کم ځای کې چې زده کړه وشوه مکه معظمه دام د تعریفونو د صفتونو لایق ده او په دې کې موږ ته دا سبق ملاویږي چې د دنیا د انسانیت شروع د علم نشوي ده. بیا د دې علم په برکت باندې الله پاک آدم علیه السلام جنتونو ته بوتلی دي او په جنتونو کې آدم علیه السلام د دنیا 1500 کال تیر کړی دي. بیا د جنت نه راغلی دی او الله د انسانیت سلسله د هغوی نه شروع کړله. په مخ د ځمکه اولنې مدرسه دغه وه. دویمه مدرسه غار حرا کې پیغمبر علیه السلام عبادت کې مصروف دی او د الله د طرف نه وحی راغله علم راغی. په دغه وحی کې الله د علم بیان کړی دی وعلم الانسان ما لم يعلم. نو دغه ځای کې تذکره کیږي چې الله انسان له علم ورک د هغه څیزونو رسه چې ورته پته نه وه. دویمه مدرسه کې بیا استاد څوک دی؟ استاد الله په خپل دی او شاګرد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. دا دویمه مدرسه ده. او دریمه مدرسه د اصحاب صفه په نوم باندې شروع شوې ده. دغه مدرسې استاد پیغمبر علیه السلام دی او صحابه کرام دغه مدرسې شاګردان او طالبان دي. تقریبا 400 صحابه کرام په دغه ځای کې وو د صفې په مقام باندې او پیغمبر علیه السلام بخکل تعلیمات ورکول دغه صحابه کرام زده کول دغه مدرسې شاګردان او طالبانو. نو مدرسه دا د الله نه شروع شوې ده د پیغمبر د آدم علیه السلام نه شروع شوې ده او بیا پیغمبر علیه السلام چې نبی اخر زمان دی خاتم النبیین دی هغوی ته چې کله دا کار حواله شو هغوی صحابو ته حواله کړه. صحابو نه وروستو تمام عالمینو دپاره همدغه اخري مدرسه وه. د دې نه وروستو هر یو صحابي ځان له مدرسې روانې کړي دي خپل تعلیمات یې جاري کړي دي. اوس د هر یو صحابي په لار چې څوک روان شو نو دا کامیاب دی او په لار دی.
دا دې دور کې او دې زمانه کې چې کوم علمونه دي نو دا ټول د هغه ځای نه را روان دي. په دنیا کې د دغه مدرسې زیلې خوري دي. هر ځای کې چې مدرسه ده نو د هغې نسبت د پیغمبر علیه السلام د مدرسې ته کېږي. نو علم دا یو داسې صفت دی چې چاته میلاو شو نو هغه بنده ته کامیابی میلاو شو، او دا یو داسې دولت دی چې څوک ترې محروم شو نو دغه بنده یو ډېر لوی نقصان وکړ. د علم دولت خپلول پکار دی. د علم په برکت باندې الله پاک انسان له اوچت مقام ورکوي. چې بنده علم وکړو، آدم علیه السلام له الله علم ورکو نو د دې علم په برکت جنت ته بوتلی دی. جنتونو کې وختونه تیر کړی دی، مرګ پس مونږ ته هم جنت ملاویږي. خدا د سر په سترګو لیدل دا خو ممکن نه ده. آدم علیه السلام ته د نمونې دپاره الله د سر په سترګو وښودل چې جنت ته لاړ شي، او جنت کې دا نعمتونه دي. نو دا د علم برکت دی. په خپله باندې که چا باندې وخت تیر وي دا دې نه وایي چې په ما د علم وخت تیر دی. دې دور کې د الله احسان دی، ځای په ځای مدرسې دي، او ځای په ځای مدرسو مونږ ته ډېره اسانه کړې ده. کوم وخت چې مونږ فارغ یو هغه وخت دپاره مدرسې شته. مخکې به صرف یو عالمو هغه نه به د یو کتاب زده کو، سفرې به د کولې، او ډېر لوی مزل چې به د وکړو دغې استاد او عالم سره دیره به شوې، هغه به راته کتاب شروع کړو. کتاب به بیا دونه زر خو نه ختمېده، زمانه به تېره شوه خو کتاب به لا خلاص نو. بیا چې دغه کتاب به پوره شو نو بیا به بل کتاب دی راواغېسته او بل عالم پسې بتلې مزل به دی کو، بل عالم سره به بیا دیره شوې، هغه نه به د کتاب زوتاو زده کو. زمانې به تېرې شوې که کتاب ختم شي نو بیا به دریم کتاب دی راواغېسته نو چېرته بل ځای ته به مزل کو. نو په دې طریقه باندې به علم حاصلېده. بنده به ټوله زندګي تېره کړو، علم به بیا هم نو پوره شوی. او بیا د هغې نه وروستو الله کرم وکړو، احسان یې وکړو، یو اداره دارالعلوم الله مقرر کړ، او د علم د کور په شکل الله یو ځای مختص کړ چې بنده هغه ځای کې کښېني د یو چت لاندې ټول علمونه ورته میلو شي. خو دې دپاره به د وخت ضرورت و. سحر نه تر ماسپښینه پورې دا ټول ټیم به د مدرسه کې تېرو. دونه به څوک وزګار وو یا به نو چې کومو خلکو به نور کارونه بند کړل نو هغوی به وله وخت ورکړه، علم به یې وکړو. او د دنیا هر سړی خو علم له نشو راتلی، وخت به کم و، او مدرسه کې به وخت ډیر لګېده نو هر چا وخت نشو ورکولی، نو ډیر خلک د علم نه بیا محروم وو. الله د دې نه پس بل یو احسان وکړ. داسې سیکنډ ټیم کې مدارس الله علماو ته ذهن ته ورواچول چې شروع کې نه دې عالمانو کلی په کلی، محله په محله او هر جومات نن سبا تقریبا دا مدرسه وي. سیکنډ ټیم کې علمونه شروع شو، یو بنده را ماسپښین اوزګار دی نمازیګره پورې، نو داسې مدرسه هم شته چې د ماسپښین نمازیګره پورې ستا دپاره علم پکې میسر دی، تا ته میلاویږي. او که بنده وایي چې زه نیم اوزګار دغه ټیم کې، نو د مازیګر نه تر ماښامه داسې مدرسې هم شته چې د مازیګر او د ماښام ترمنځ تا ته کتابونه پړو شي، تا ته کتاب او سبق وښولی شي. او که بنده وایي چې د مازیګر او د ماښام ترمنځ هم نیم اوزګار، د سهار نه تر ماښامه پورې زما یو شان ډیوټي وي یا د دنیا مصروفیاتي، نو زه خو دومره وخت نشم ورکولی، مازیګر خو زه ستړی ستومانه راشم.
داسې مدرسې مشته چې ماښام نه تر ماسخوتنه پورې علم پکې ښودل کېږي، درسګاه روانه وي او بنده ته په هره لحظه کې څه ناڅه ځای کې الله د علم لارې ښودلې دي. اوس دا علم که چا زده کو، علم یې حاصل کو، الله به یو عالیشان مقام ورکي. او که د دې باوجود هم وخت یې ورنکه، دې بنده نه یو ډېر لوی دولت هغه ته خطا شو، دې تاواني شو، نقصان یې وکړو. او پچا باندې د علم د زده کړې وخت نه دی تیر. هر سړی ته وخت ملاویږي، که بوډا دی او که ځوان دی، که هلک دی که جینۍ، د هر چا دپاره علمي ماحول شته، هر چا ته وخت ملاویږي. تا سره چې کوم ټیم فارغي په هغه وخت کې هم تا ته د علمي مدرسې سهولت موجود دی، ته هلته بیا علم حاصلولی شي. اوس که علم دی حاصل که په دریاب کې میان، په هوا کې مارغان، په ساړو سوړو کې مار لړم او میګیان، دا به درته دعا کوي. د الله رحمت او ستا د زندګۍ برکت به د الله نه غواړي. احادیثو کې راغلی دي عالمانو ته په دریاب کې میانم د ډېر ژوند دعا کوي، په ساړو سوړو کې میګیم ورته دعا کوي، په هوا الوتون کې مارغانم ورته دعا کوي چې د ده د خاطر دنیا آباد ده. که په دنیا باندې ځان آبادول غواړي او د هر مخلوق نه دعا غواړي، نو علم طرف ته سوچ شروع کا، د علم په باره کې فکر وکا. پخوا په زمانه کې د علمونو دا طریقه ډیره ګرانه وه. یو استاز پسې به بنده تلو، هلته به علم حاصل که، یا به پوره شو یا به پوره نه شو. افغانستان کې یو طالب و، هغه واده وکړ یوې طالبې جینۍ سره. او دغه طالب علم چې څومره کړی دی او د کومې جینۍ سره واده شو، نو د جینۍ د ده نه زیات علم کړی و. لومبي ملاقات کې دغه طالب سره علمی مسله کې بحث شروع شو. نو مناظرې شکل اختیار کو. دا طالبم دلائل وی، دغه طالبم ورته دلائل وی، او د طالب دلائل غالبو او طالب دغه کتاب نو ویلې، د دې د وجه نه طالب او بیللا. مناظره کې پړ شو او پدې کې د سار بانګونه او ویلې شو. د سار بانګونه وشو. دا طالب وته وی چې تا ماته دلائل ډیر خخو دلائل پیش کړل، تا دا کتاب ویل دی او ما نه دی ویلې. د دې د وجې زه پړ شوم، خو زه د دې ځای نه روانېږم، د سار مونځ به وکړو، یو بل له به رخصت په مخه ووایو، زه به لاړ شم، چا استاد او عالم سره به کښېنم، تا چې کوم کتاب ویلی دی دا به زه م ووایم. دغه طالب ورته وایي چې ته به چا له ځې، دا کتاب به د چا نه زده کې. دې طالب ورته وایي زمونږ د چارسدې د کانګړه علاقه دا یې ورته یاد کړه. په چارسده کې کانګړه نومې کلی دی، په هغې کې یو مشر عالم دی. د کانګړې مشر عالم اخون به ورته وي، په اخون بابا مشهور دی. زه به ځم هغه عالم په دې کتاب کې ډېر ماهر دی، هغه نه به دا زده کوم. دا واقعا نن 300 کاله مخکې تیره شوې ده. دغه طالب د افغانستان نه را روان شو، لارې موټرې نه وې، په اوښانو سفرې وې، مزلونه را روان شو. د افغانستان نه راغلی دی کانګړې کلي ته،
او مشر اخون صاحب وته چازه او خو هغه لاړ جمعات کې دیره شو او دغه کتاب وسره شروع کو س زمانه تیر شو کتاب لا پورا شوی نه دی او طالب بیمار شو او بیماره سره او کړي د یو څو ورځې پس وفات شو چې دا طالب وفات شو همدغه تخوا کې مقبره واغې کې دفن کو د افغانستان نه دغه ناوی طالب خطر ولېګو د کانګړي مشر اخون صاحب ته خط راولېګو چې زما دا خاون ډېر زمانه تیر کړي دا کتاب خو سو دون غټم نو چې دون عمر به پی لګي لږ زره فارغ کو راولېګا نغه په خط کې یو شعر لیکلو او قافلې والا له ورکو راولېګو سموده کې چې راو رسېره د کانګړي مشر اخون چې خط کولاو کوي کته هغه کې شعر لیکلو وای اے د کانګړي مشر اخونا زما آشنا ته کتاب خلاص کا چې راضی نه دا یو شعر یو ته لیکلو دا کانګړي باباجي چې دا خطو کته نو وی جړل پړه کې وای چې دا په قبر خو بوټیم زرغون شوی دی ته پته مې دا کانګړي مشر اخون د کاغذ په بل طرف باندې په شعر کې جواب ورکړی دی وای په آشنا دی بوټي زرغونه شو ته یې پته مې چې بیرته برازینا شعر جواب په شعر او شو او بیا قافلې والا له ورک چې کله افغانستان ته خط لاړو هغه جنې وکړه ډېرې او جړل هغه یو خط بل کاغذ را واغستو بیا یو شعر ولیکو زما آشنا دے بندیوان کو دربار دے بنشه د کانګړې مشر اخونا او بیا قافلې والا سره پخپل را روانه شو بیا چې کله کانګړې ته رسیدا مشر اخون ته وای چې بابا ما ته د خپل خاون قبر وخایا بابا جی وته قبر خودلې د مقبره ته بوتل وی دغه قبر دی ادا جنراله د قبر په خوا کې اودري د یو یې وکړه پرې وتا او وفات شو ساته او خطا طالب د قبر د پاسه پرې وته وفات شو قبرونه یوځه او سمجتا 400 دین چې بندا شب قدر تزي پلار کې اوچ ول راضي دغه اوچ ولی سره قبله طرف ته مغبره ده په دغه مغبره کې ګرونه دی راسي اوچت دي او د طالب قبر پکې پس پیجندې چې 300 کاله مخکې شوی دی قبرونه روان ویجاړ دي او د طالب قبر په دې پیجندې شي چې د طالب د قبر په سر کې یو کتبه د پاغي باندې تور ټوکړه تاو شوی دا د دې نه پیجندې شي انداګه قبرونه دي اسه دې پورویم چې په خوا علمونه څومره سختو لوی سفرونه مزلونه به وشو خلک د یو ملک نه بل ملک ته به پسې لاړل او چې علم به شروع شو لار کې سونه رکاوټونه براتلل او د رکاوټونو سره مقابله وکړه کله او پکې سړی وفاتم شو علم به بیا پوره نشو اوس د الله احسان ته وګوره ومون باندې د الله څومره لوی کرم او احسان او فضل دی زمونږ د پاره ټول علمونه د یو چت لاندې پړاویږي او دغه سہولت موجود دی په یو مدرسه کې هر مسلې او هر فن سره تعلق لرونکي علم اغشتا او پړاویږي نو که اوس پاتې دا نو دا زمونږ نه پاتې دا د علم په برکت د الله دومره لوی مقام درکړي چې عام سړی یو ګناه وکي او داغه نه توبه وباسي دغه یو ګناه دې کړی یو نه دې توبه است همدار ته معاف شو او تا علم حاصل کړی دی نو د علم په برکت فضیلت ته ګوره یو بندر عالم دی او هغه خطا شو چې هغه نه خدای وشو او توبه وستا نو دوم دا یو ګناه وکړو یو په توبه مو وستوم د یوې ګناه نه توبه د علم برکت بدای چې دی د یوې ګناه نه توبه وباسي نو د دین علاوه نور بم سلويخ ګناهونه اسه معاف کیږي
نو علم حاصلول دا پکار دی، دا د الله یو ډیر لوی فضل دی چې پچا اوشي. او چې چاته بیا علم نه ملاویږي نو هغه د پزان خفشي. یو ډیر قیمتي ملغلره وي او بنده وای چې دا ز خپل کور نه لري ما او کور ته لېګل غواړم، دا بنده به چاله ورکي چې دا منکر او رسوا. دی به ډیر اوخیار انسان له دا ملغلره ورکي، دی چې ته د کلی بې وقوفه انسان له نه ورکي یا یو ماشوم بچی له نه ورکي چې دا منکر یوسا. دغه قیمتي ملغلره د دې عمر قیمت چا سره نشتا. که دی اوخیاري نو دا به دی هر چاله نه ورکي، دا به یو امانتدار او باصلاحیت انسان له ورکي چې دا منکر صحیح سلامت او رسوا. نو علم د هر ملغلره نه زیات قیمتي دی، د تمام دنیا او سچ په دې دنیا کې د ټولو نه افضل بابرکت دی او دا الله هر چاله خو نه ورکي. دا قیمتي ملغلره دا هغه چاله ورکي چا کې چې صلاحیت دی، ځان کې دا استعداد په خپل پیدا کول پکار دی. او که بالکل زموږ نه پاتې کم از کم خپل بچو کې یو بچی چې علم ته وباسو، دا به زموږ د پاره د دنیا او د آخرت ګټه وي. الله پاک دې زموږ استادو علم با عمل نصیب کی، علم بے عمل ندم اللہ اساتی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین. مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل دین اور دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے.